دی باره کې اولنی حدیث د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دی. دا فرمایي چې یوه شپه هغه زه راپاڅېدم نو ما نبی علیه السلام په کور کې بیا نه موندو، نو زه وګرځېدم په نبی علیه السلام پسې چې تلاشي کوم، نو زه چې دی هغه په نبی علیه السلام پسې ګرځېدم، بهر ته راووتلم، نبی علیه السلام نه و، تر دې چې زه جنت البقیع ته رالم قبرستان ته، هلته چې دی هغه نبی علیه السلام ما بیا موندو. نو هلته چې زه کله لاړم نو نبی علیه السلام زه وپېژندلم، نو نبی علیه السلام ما ته په دغه ټایم کې هغه ارشاد وفرمایو چې ستا څه خیال دی چې زه به په تا باندې هغه ظلم وکړم، داسې هغه نشي کېدلی، زه ستا هغه نشم تللی، خو صرف خبره هغه دغه ده چې نننۍ شپه هغه د شعبان د 15مې شپه ده او دا شپه هغه د دعاګانو شپه ده، او په دې شپه کې الله پاک په خپل بندگانو باندې خاص نظر د رحمت کوي او د خپل بندگانو دومره مغفرت کوي لکه څومره چې د بنو کلب قبیلې ګډې بیزې دي. په دغه وخت کې بنو کلب قبیله داسې وه چې د هغوی ګډې بیزې هغه انتهایی زیاتې وي. نو نبی علیه السلام وفرمایل څومره چې د بنو کلب قبیلې ګډې بیزې دي په دې باندې چې څومره ویښته دي د دې ویښتو نه زیات الله پاک خپل بندګانو ته بخشش کوي او بخښي، مغفرت هغه نصیب کوي. دویم حدیث د عائشہ رضی الله تعالی عنها دی. نبی علیہ السلام فرمایل اے عائشہ تا ته پته شته چې د دغه شعبان په دې شپه کې هغه څه کېږي، د 15مې شعبان شپه وي په دې کې څه کېږي؟ نو عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته ارشاد فرمایي د الله رسول تاسو چې دنه هغه مونږ ته وښایي چې څه کېږي ولې. نو نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایو په دغه شپه کې د آینده کال در روان شعبان پورې څومره ماشومان چې پیدا کېږي د هغوی نومونه هغه ولیکلی شي، او څومره خلک چې هغه به مړه کېږي د هغوی نومونه هغه هم ولیکلی شي، فرشتو ته هغه حواله کړی شي. دا ټول هر څه خو د مخکې نه یو لیک دي، خو فرشتو ته به دغه شپه کې د یو کال چې دی نه هغه ترتیب هغه حواله کړلی شي. او دا هغه شپه ده چې په دې کې د بندګانو ګناهونه هغه معاف کېږي او د دې اعمال الله ته هغه پیش کېږي په دې شپه کې، او په دې شپه کې د بندګانو هغه رزق نازلېږي. د رزق باره کې دغه مخکې بل حدیث هغه هم دی. بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې هیڅ یو بنده هغه به د الله د رحمت نه بغیر جنت ته نه داخلېږي. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها جواب ورکړي د الله رسول تاسو به هم د الله د رحمت نه بغیر جنت ته هغه نه داخلېږي. نبی علیہ السلام لږ ساعت لچپ شو، بیا جواب ورکړو اے عائشہ زه به هم د الله د رحمت نه بغیر جنت ته هغه نه داخلېږم. 3 پیرې نبی علیہ السلام داسې ارشاد وفرمایي. د هغې وجه دا ده چې انسان کله نیکی کوي نو دغه نیک انسان د الله د رحمت چې دی نه هغه مستحق ګرځېږي، او کله چې انسان هغه ګناه کوي نو دی د الله د رحمت نه هغه لرې کېږي. نو چې څوک نیک اعمال کوي نو دی به د الله په رحمت سره هغه جنت ته هغه داخلېږي. دریم حدیث په دې باره کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی چې نبی علیہ السلام فرمایل چې کله د 15 شعبان شپه شي نو مونځ چې دی نه هغه کوه، او کله چې دغه شپه تېره شي سبا شي نو سبا ته چې دی نه هغه روژه نیسه. نو دلته په دې روایت کې د روژې تذکره چې دی نه هغه راغلې ده. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل د دې شپې د ماښام نه واخله تر د سهار پورې د الله د طرف نه هغه دا اعلانات کېږي چې آیا څوک شته دی زموږ نه هغه بخشش غوښتونکی د خپلو ګناهونو چې موږ هغه ته بخښنه وکړو؟ آیا څوک توبه ویستونکی شته دی چې موږ د هغه توبه معاف کړو؟ آیا څوک صحت غوښتونکی شته دی یو بیمار چې هغه ته موږ صحت ورکړو؟ آیا څوک رزق غوښتونکی هغه شته دی چې موږ هغه ته هغه رزق ورکړو؟
دا اعلانونه د الله د طرف نه د سحر پورې هغه کیږي. نور عام طور دغه اعلانونه خو هر شپه کیږي، خو دا صرف د تهجد په ټایم کې کیږي. خو لیکن د شعبان په دغه شپه کې د ماښام نه واخله تر د سحر پورې دغه اعلانونه چې دین هغه کیږي. د دې دریو حدیثو هغه خلاصه دا شوه چې دغه شپه په دې کې اصل کې عبادت کول پکار دي. او د عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا یو روایت راځي، څوک چې د ماسوتن منځ با جماعت هغه ادا کی نو دا داسې دی لکه نیمه شپه چې د عبادت، او څوک چې د سحر منځ با جماعت ادا کی داسې دی لکه ټوله شپه چې د عبادت. نو که مونږ ډیر نشو کولی به دغه شپه کې مونږ نوافل نشو کولی، ذکر و اذکار نشو کولی، تلاوت نشو کولی، نو بیا کم از کم مونږ دومره وکړو چې د ماسوتن منځ هغه مونږ په امامتۍ سره هغه وکړو. د ماسوتن منځ خو الحمدلله هغه مونږ وکړو، خو د سحر د مانځه چې دی نو هغه بیا اهتمام پکار دی چې هغه مونږ با جماعت د امامتۍ سره چې دی نو هغه په وخت باندې ادا کړو. نو دا داسې دی لکه ټوله شپه چې یو سړی عبادت وکړي نو د دغې شپې د عبادت ثواب ورته هغه میلاویږي. نو که یو سړی ټوله شپه نفلونه وکړي او د سهار مانځه ته اوده شي نو دا دلته چې دی نو هغه دومره فایده نه ورکوي، بلکې دا الټه دی، نقصاني دی. فرض لمونځ چې دی نو هغه قضا کو پکار دا دی چې د فرض مانځه هغه ډېر اهتمام کړی وی، وروسته چې دی نو هغه د نوافلو هغه اهتمام کړی وی. خو زمونږ کمزوري هغه دی دلته دا درې احادیث تاسو ته ذکر شول، په دې دریو کې په دې دوو احادیث کې خصوصا د شپې د عبادت تذکره رااله، بیا په دې دریم احادیث کې چې دی نو هغه د عبادت تذکره د شپې رااله، خو د روژې تذکره ورسره هم رااله. او بیا بله پرون او بله شپه دا دوه درې شپې چې دی نو حدیث ذکر شول. خو ګوره په دې کې عمومي چې خلاصه راوباسي د دې خبرو نو هغه دا راځي چې د دې شپې عبادت دی، خو زمونږ کمزوري دا ده کم اصل څیز چې دی نو هغه مونږ پرېښودلی، او کم چې د هغې نه هټ کر کم څیزونه یې مونږ د هغه ډېر زیات اهتمام کوو. دا نه چې بس هغه څیزونه بیا منئ، لکه مثال کے طور پر هر سړی د دې اهتمام کوي په کور کې چې یاره مونږ به دغه شپه باندې یو عمده ښایسته خوراک هغه پوخ کړی هغه چونکې خبره د خېټې ده نو هلته هر سړی بیا اهتمام کوي. خو چې هلته خبره بیا د عبادت راشي چې کم فضیلت د کم څیز راغلی دی هغه مونږ چې دی نو په هغې ځان نه انګاره کړو، او هلته چې دی نو هغه بیا روژه نو په روژې هم ځان نه انګاره کړو. خو بیا بعضې خلک د روژې هم اهتمام کوي، خو هلته کې د عبادت اهتمام نه کوي د شپې. نو اصل څیز چې دی نو مین څیز په دغې کې چې دی نو هغه د شپې عبادت دی، اصل څیز هغه دغه دی. بیا ورپسې چې دی د روژې اهتمام وکړو، که څوک خوراکونه بخوي نو خوراکونه څه منع نه دي، خو اصل د اهتمام پورې هغه خبره دا ده چې مونږ اهتمام د کم څیز چې دی نو هغه مونږ له پکار دی، او د کم څیز اول سوچ چې دی نو هغه مونږ له پکار دی چې مونږ هغه څه وکړو. نو دغه عبادت چې اوس مونږ لاړ شو مونږ کې تلاوت وکړو، مونږ نوافل وکړو، دعاګانې وکړو، او په دغه شپه کې د الله د طرف نه کم اعلانونه کېږي، مونږ د خپل ګناهونو نه هغه توبه وباسو، زمونږ اعمال هغه به الله ته پیش کېږي په نننۍ شپه کې. نو پکار ده چې په دغه کال کې زمونږ څومره ګناهونه شي مونږ د هغې نه توبه وباسو، چې زمونږ اعمال الله ته داسې پیش شي چې هغه زمونږ عملنامه د ګناهونو نه هغه پاک وي، ځکه په توبې سره الله پاک ګناهونه معاف کوي. توبه داسې یو څیز دی چې مشرک په دې سره چې دی نو هغه بخلی کېږي چې هغه توبه وباسي د شرک الله پاک ته معاف کوي. نو توبه وباسو چې زمونږ اعمال الله ته پیش کېږي په داسې حال کې چې زمونږ عملنامه د ګناهونو نه پاک وي. نو یو کار دا دی چې مونږ توبه وباسو، بل دا دی زمونږ هغه څه ضروریات وي الله نصیحت وغواړو. زمونږ په رشته دار کې څوک هغه بیمار وي یا د رزق تنګې وي یا نه وي هسې چې دی نو هغه هم بیا غوښتل هغه غواړي پکار دي چې مونږ د الله نه هغه دعا وکړو، د غریبانانو دپاره هغه دعا وکړو. نو اصل څیز چې دی نو هغه دغه د عبادت او د سحر د مانځه چې دی نو هغه خصوصي اهتمام وکړو.